بسم الله الرحمن الرحیم باب صلات الخوف. دی باب کې حضرت مصنف رحمت الله علیه دی خوف منځ ولا مسائل خای سکله دښمن ولا خوف یو سړی د منځ په جامع سره بله بله ټولګی کې نه کول غواړي کنه ټولې و امام پسې کول غواړي نه په هغه صورت کې بیا څه مسله د څه طریقه د حضرت امامو کې نام دا خبره خای اذا اشتد الخوف کله چې د خوف سخت شي خلکو ته جعل الامام الناس طائفتین امام به دوه ټولګي جوړ کړي د کسانو نه کم مفتدن څه دي طائفتن على وجه العدو یوې ټولګي ته وایي ټولي ته طایفې ته ستاسو د دښمن په طرف ودرېږئ او منځ کې به جنګ منګ نه کې خو چاو چې ولاړ وي که نه نو دښمن به نه راځي چې دا کسان تیار دي وطائفه خلفه ایوې ته به مونځ پړاو کې ځان بسې به وروسته ودروي فیصلي بهذه الطائفة رکعة وسجدتین که دوه رکعته مونځ وي که نه یا د سفر موقع وي نو بیا به څه کې د یوې طائفې ته به یو رکعت پړاو کې یو رکعت چې دوی سجدې وشي بس پوره شو که نه فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية کله چې امام د دویمې سجدې نه راپاڅي سر اوچت کړي مزت هذه الطائفة الى وجه العدو دا طائفه بلړ شي د دښمن په طرف ودرېږي وجاء تلک الطائفة کمه طائفه چې پاتې وه که نه دښمن طرف ته ولاړه وه هغو به راشي فیصلي بهم الامام رکعة وسجدتین ایو رکعت خو تیر شو که نه هغه کسان څوک مدرکین و اولنی مونځ موندلی دا څوک دي مسبوکین دي یو رکعت ترنه پاتې شوي دي که نه یو رکعت به دو ته پړاو کړي وتشهد امام به تشهدم ویي وسلمه هغه نه بعد به سلام واړی خو ولم یسلمو دغه طائفه د سلام ماړی ښه که نه دو بیا دښمن طرف ته لاړ شي وذهب الى وجه العدو وجاءت الطائفة الاولى بیا اوله طائفه به راشي مخکینی څو چې یو رکعت یې وله پړاو کړی فصلوا رکعة وسجدتین وحدانا ځان ته بېله مونځ وکړي خو دا مدرکین دي که نه بغیر قرأت قرأت پکې نه کړي لانهم لاحقونه چې دو لاحق شو او لاحق سړي ته منځ کې څه مساله پېښېږي که نه نیم مونځ هغه ټیم به یې نه شي کولی وروسته کوي وتشهد هغه نه بعد بیا اخر کې تشهد هم وایي که نه وسلم هغه نه بعد بیا سلام واړي ومزه الی وجه العدو د بیا دښمن طرف ته لاړ شي دښمن دې په نظر کې روالي چې هغه حمله ونه کړي او د بله طایفه چې هغو ته اخر رکعت پړه شو دا بیا راشي وجاءت الطائفة الاخرى وجاءت الطائفة الاخرى د دویمه طائفه درشي الطائفة الثانیة وصلوا رکعة وسجدة بقراءة دو خو مسبوکین دي که نه دو به رکوع سجده کوي او قرات به په منځ کې وکړي لانهم مسبوقون دو مسبوق خلک دي او مسبوق باندې قرات وي دا د دوه رکعاتو مسله ده که بیا د ماښام له کې وي ته به څه وکړي یو رکعت پړه کې نورو بیا ځان ته وکړي صحیح ده او که بیا د څلور رکعتیزه مونځ نه کې به څه وکړي دوه رکعته به ولې ته پړه کړي تشهد اول به ته وکړي قاعدة اوله د نور کسان به څه کړي دته به اخري دوه رکعته پړه کړي دا د منځه یوه طریقه شوه نور د خوف له مونځ څه د ډېرې طریقې علماو بیان کړي دلته او د یوه طریقه بیان شوه داسې هم کولی شي که نه چې امام انتظار کې ناست وي سلام مړی وي که نه کله چې دغه اوله رکعت په راشي بیا دلته سلامونه څه کړي سلام ورسره واړي او ته صبر دې وکړي خو داسې هم کولی شي سلامونه واړي بس ځان ته یې کار شي وتشهد تشهد وسلم بدا کسان ځان ته سلام وړي والاصل فيه روايه ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه السلام صلى صلاه الخوف على الصفه التي قلنا دي کې د ابن مسعود صاحب روایت دی کنه کې هم دا خبر راغلی لکه د کومه طریقه ته صاحب هدایت څه ذکر کړه متن وغیره راوخستو ماغه طریقه ده چې کومه په حدیثو کې بیان شي دا هغه هم دا چې موږ دلته بیان کړله على الصفه التي قلنا وانکر وابو یوسف رحمه الله وان انکر شرعیته فی زماننا امام ابو یوسف رحمت الله اگر چې موږ زمانه کې د صلات خوف منځنه انکار کړي څه معنی دا غوي چې د صلات خوف منځ پړول د پیغمبر سم خصوصیات ځکه پیغمبر سم په ټولو کسانو په یو ځای منځ کول غوښتو کنه د دې پسې د منځنه محرمېدل نه وي نه وخته چې پاتې شي دا دغه خصوصیت شو صحیح خبره ده چې نه د پاري زمانه کې په هو محجوج علیه بما روینا مذکور روایت توجنا محجوج دی موږ د خلاف استدلال کوو فإن كان الامام مقيما كامام مقيم صلى بطائفه الاولى ركعتين بد شوکی اول طائفه ته دوه رکعاته پڑھا کیو بطائفه الثانيه دویمه طائفه ته رکعتين دوه رکعاته پڑھا کی لمارو یہ روایت دی انه صلی الله علیه وسلم صلى الظهر بطائفتين ركعتين پیغمبر اسلام مسبخین منذ ټولګی ته دوه رکعاته پڑھاو کړي
مخکې چې ویصلي بالطائفة الاولى من المغرب رکعتین که به داسې چا لیکو چې د ماښام لمونځ یې پړاو بیا د اولې طایفې ته 2 رکعته وکړي که نه د 2 رکعته وکړي د درېیم رکعت که ځان ته یې بیا بله وکړي ښه بثانیة رکعتا واحده داسې خو نه شي کله چې رکعت دې ته پړاو کړي بل ته میلاو کړي نه اشرفه پوره شي شوی لأن تصنیف الرکعة الواحده غیر ممکن د یو رکعت خو نیمول نه شي فجعلها في الأولى أولى نو داسې ونه شي که څو رکعت دې ته پړه کې بیا دې ته یا دې ته داسې چال وکړي سوال 2 رکعته به اولې طایفې ته پړه وکړي ځکه د دویم رکعت به اول سره میلو کړي دې سره به ښه شي بحکم سبق چې د اول رکعت مخکې ده که نه نه مخکې ولې تا سبقه ته چې میلېږي ترجیح میلوېږي مخته مسله ښایي چې د صلات خوف دې کې د کوم تلل دي مزال کول دي دښمن طرف ته ودرېدل دي دا ټول عملي کثیر ده که نه خو دا خو نس دې وجې نه مفت ده که نه نس دې وجې نه دې کې څه مسله نه راځي لکه سړي ته په منځه کې شر وشي قایر وشي یا همداسې ته بل څه پېښ شي سوالات باندې که بنا کول غواړي منځه کې تلل راتلل هغه دپاره جایز دي خو خبرې به نه کوي داسې ته په دې کې به خبرې نه کوي او جنګ جګړې به نه کوي په خاموشه باندې به هر څه کوي او سورلۍ باندې به نه وي که نه بیا ورکې عمل کثیر رسي ولا یقاتلون فی حال الصلاة منځالت کې جګړې وغیره نه کوي فإن فعلوا که داسې وکړل بطلت صلاتهم بیا مونځ یې ماتېږي لأنه صلى الله عليه وسلم شغل عن 4 صلوات يوم الخندق خندق په جنگ کې خندق څه کله کانو د غزوه احزاب دپاره په دې کې د 4 منځونو نه 3 منځونه خو قضا شوي د یو پکې 6 ونه وخت شوي وو په دې کې مصروف شوي وو صحیح ده ولو جاز لدوم القتال کسره د قتال څه د جایز منځونه لما ترکه به خو نه پرېدولو که نه خو قتال ضرورت ورکي ځکه یې پرېښي وو فإن اشتد الخوف که بیا خوف دومره ډېر شو که نه چې د تلو راتلو امکان نه وي بیا خلک په تیار سورلی کې وي نو صلوا رکبانا فرادا بیا به ځان ته لمونځ کوي سورلی باندې په جمع باندې نه کېږي یؤمون بالرکوع والسجود إلى أي جهة شاءوا بیا د رکوع سجده اشارې سره کوي کوم جهت ته وکړو صحیح دي وإذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة چې کله څه نه وي طاقت یې نه قبلې ته د مخ کولې لقوله تعالی فإن خفتم که تاسو ته خطره ډیره شي نو فرجالا او رکبانا پیدل هم کولی شي او په سورلۍ وسقط التوجه للضروره دې کې بیا ضرورت وي که نه خر خو تا نه مني خبره یا اس ته وایي چې بس قبلې ته ودرېږه کله پکې تلل پېښېږي اس به روانه وي هغه کچر به روانې ته په سورې نو هغه د وجې نه د قبلې طرف ته مخ کول څه دا د ضرورت دپاره ښه شو ساقط شو وعن محمد رحمه الله امام محمد سیوله د سیم راغلی دي انه یصلون بجماعت چې جمع سره مونځ کولی شي امام شفیع صاحب هم داسې ویلي چې کله واسیانو باندې که نه اسانو باندې کینې به کولی شي په یوځای باندې ودرېږي خو هذا لیس بصحیح دا نه داسې لانعدام الاتحاد فی المکان چې بیا ځای خو نه وي متحد که نه ځای بدل شي په بلې باندې ناست وي بل په بلې باندې ناست وي